बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्ही क्लास زمونږ سره دی ارګینیک کیمستري. دا نوی چپټر سٹارټ شو او د دې چپټر نوم دی ارګینیک کیمستري. په دې چپټر کې به موږ د ارګینیک کیمستري یا ارګینیک کمپاوند چې څومره کمپاوند دی دغه متعلق به موږ سټرکچر فارمولا دا ټول به موږ په دې چپټر کې سټډي کوو. د ارګینیک کیمستري چپټر په سٹارټ کې به زه به د ارګینیک کیمستري یو چې اولډ کم کنسپټ دی هغه به پیش کوم او بل زموږ سره چې نوی کم کنسپټ دی یعنی ماډرن کنسپټ دی هغه به پیش کوم او په دې کې زموږ سره یو تیوري ده هغې تیوري ته موږ وایټل فورس تیوري وایو په هغه باندې به هم خبرې کوو. فرست اف آل د اولډ ډیفینیشن سایډ ته راځم چې ارګینیک کیمستري اولډ ډیفینیشن سره د ارګینیک کیمستري اولډ ډیفینیشن داسې دی compound which are obtained from living organism یا living origin cannot be synthesized from an organic compound. په اولډ کنسپټ کې د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن داسې وو چې زمونږ سره څومره ارګینیک کمپاوند دي دا ارګینیک کمپاوند اونلی اینڈ اونلی دا به جوړیږي په لیوینګ ارګینیزم کې یعنی انسایډ د لیوینګ ارګینیزم د لیوینګ ارګینیزم کې دننه به جوړیږي یا زمونږ سره چې څومره د اولډ کنسپټ مطابق څومره ارګینیک کمپاوند دي هغه کمپاوند به د لیوینګ ارګینیزم نه حاصلیږي. لیوینګ ارګینیزم مینز پلانټ اینڈ انیملز. لیوینګ ارګینیزم دلته څه مقصد دی؟ پلانټس او انیمل د دې دواړو نه به زمونږ سره څه کیږي؟ ارګینیک کمپاوند حاصلیږي. ارګینیک کمپاوند دا به د ان ارګینیک کمپاوند نه سینتھسایز کیږي. دا اولډ کنسپټ دی نوی کنسپټ نه دی. که فرض کا موږ یو ان ارګینیک کمپاوند راوغلو او د دې ان ارګینیک کمپاوند نه ارګینیک کمپاوند جوړو نو دا به زموږ سره څه کیږي؟ ارګینیک کمپاوند به ترې نه جوړېږي. دا زموږ سره څه اولډ کنسپټ و. بیا زموږ سره یو ساینټسټ و هغه ساینټسټ نوم و برزالیس. هغې په 1809 کې یو تیوري پیش کړه. هغې تیوري ته یې ویله وایټل فورس تیوري. زمونږ سره اکچولی دا وایټل فورس تیوري دا یوه نظریه ده یو سوچ دی او په دې سوچ کې د ساینټسټ څه ویلي او دا سوچ دا وایټل فورس تیوري دا د څه متعلق و. نو راځئ د وایټل فورس تیوري ته وګورئ. ارګینیک کمپاوند کین ناٹ بی سینتھسایز فرام ان ارګینیک کمپاوند. ما خو تاسو ته ویل چې ارګینیک کمپاوند دا به د ان ارګینیک کمپاوند نه سینتھسایز کیږي. دا په د وایټل فورس تیوري کې برزالیس په 1809 کې دا خبره وکړه چې څومره ارګینیک کمپاوند دي هغه ارګینیک کمپاوند به اونلی اینڈ اونلی انسایډ د لیوینګ باډي اور فرام د لیوینګ باډي یعنی د لیوینګ باډي نه یا انسایډ د لیوینګ باډي یا فرام د لیوینګ باډي دا به ترې حاصلیږي. دا په د وایټل فورس تیوري کې دا خبره وکړه. بل زموږ سره دا کمپاوند کاربن مونوکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ټرای اکساید او زموږ سره هایدروجن او بل زموږ سره سره کاربن ټرای اکساید یعنی هایدروجن کاربونیټس هایدروجن کاربونیټس یعنی کاربونیټ او هایدروجن کاربونیټس سبای کاربونیټس. دا زموږ سره ارګینیک دي او ارګینیک نه دي په دې باندې بحث کوو. خو چې کله وایټل فورس تیوري زمونږ سره پیش وه نو لکه د په هغه ټایم کې د ساینټسټو د خلکو دا سوچ و چې زمونږ سره څومره ارګینیک کمپاوند دي دا به انسایډ د لیوینګ باډي جوړیږي یا زمونږ په دې انسایډ یعنی زمونږ په دې لیوینګ باډي کې یا په پلانټس په لیوینګ باډي کې داسې یو وایټل فورس دی داسې یو فورس دی چې صرف هغه زمونږ سره ارګینیک کمپاوند تیارولی شي بل څه ارګینیک کمپاوند نشي تیارولی. بیا زمونږ سره وایټل فورس تیوري دا وایټل فورس تیوري څه شی شوه؟ فیل شو.
وایټل فورس تیوري څه شوه فیل شوه وایټل فورس تیوري ولې فیل شوه دا ځکه فیل شوه بیا یې د دې نه وروسته یو ساینټسټ راغی د هغې ساینټسټ نوم و فیډریک اولر د هغه نوم دا و او دی په 1928 کې یو ان ارګینیک کمپاوند یې راواغستو او د دغې ان ارګینیک کمپاوند نه ارګینیک کمپاوند جوړ نو د دې وایټل فورس تیوري چې کومه نظریه او کم سوچ او کم تھینکینګ و هغه غلط شو هغه پیل شو هغه ولې پیل شو ځکه په وایټل فورس تیوري کې دا خبره کړې وه چې ارګینیک کمپاوند آر میډ فرام څه شی لیوینګ ارګانیزم یا ارګینیک کمپاوند آر سینتھسایز انسایډ د لیوینګ ارګانیزم نو چې کله دا ساینټسټ راغی دی خو د ان ارګینیک نه ارګینیک کمپاوند جوړ کو دغه تیوري فیل دی یو ارګینیک کمپاوند راوغستو دی فیډریک اولر او دا ان ارګینیک کمپاوند زمونږ سره څه شی دی دا زمونږ سره امونیا ساینیټ کمپاوند دی او په دې دا کمپاوند زمونږ سره څه دی دا زمونږ سره ان ارګینیک کمپاوند دی نو چې ان ارګینیک کمپاوند دی اولنۍ یو څو خبرې ځان سره یاد ساتئ چې زمونږ سره څومره ارګینیک کمپاوند دی په هغې کې کاربن از اسینشل الیمنټ کاربن زمونږ سره څه شی دی په ارګینیک کیمسټري کې یا په ارګینیک کمپاوند کې کاربن زمونږ سره څه دی کاربن بیک بون دی ټیک شو بیک بون کاربن زمونږ سره په ارګینیک کیمسټري کې دا بیک بون دی چې کله زمونږ سره یو کمپاوند و په هغه کې کاربن موجود نه و تاسو ډایرکټ وایي دا ان ارګینیک کمپاوند دی دا ارګینیک کمپاوند دی نو دې چې کله دا ان ارګینیک کمپاوند راواغستو نو که موږ سوچ وکړو په دې ځای کې چې موږ ته څه ښکاري دا کاربن ښکاري خو ایکچولی دا کاربن نه دی په دې ان ارګینیک کمپاوند کې دا کاربن نه دی دا سیانو ګروپ دی اس ان ګروپ دی اس ان یو کمپاوند دی دا زموږ سره هغه دغه ریپرزنټ کوي دا کاربن نه ریپرزنټ کوي یعنی دا کاربن نه دی نو دې داسې چلو کو چې کله دې ایکسپریمنټ کوو په خپل ایکسپریمنټ کې په خپل ریسرچ کې دې د ان ارګینیک کمپاوند نه څه جوړ کو ارګینیک کمپاوند یې جوړ کو او دغه ارګینیک کمپاوند زموږ سره څه شی و دا ارګینیک کمپاوند زموږ سره یوریا و فرست ارګینیک کمپاوند زموږ سره فیډریک اولر څه کو پریپیر کو په لیبارټري کې نو چې کله په لیبارټري کې پریپیر کو نو یوریا خو زموږ سره ارګینیک کمپاوند نه او ارګینیک کمپاوند دا څه شی دی NH2 whole twice CO او دغه سټرکچر یې داسې دی NH2 کاربن ډبل بانډ اکسیجن او NH2 یعنی یو NH2 دې سایډ ته یو NH2 دې سایډ ته دا سره دا سټرکچر دی نو چې کله د ان ارګینیک نه ارګینیک کمپاوند جوړ کو نو اوس ما خو تاسو ته دا خبره وکړه چې زمونږ سره په اولډ کانسپټ کې د ارګینیک کمپاوند یا د ارګینیک کیمسټري ډیفینیشن داسې و اوس به ډیفینیشن اټومیټیک چینج کیږي ځکه د فیډریک اولر څه چل وکړو د ان ارګینیک کمپاوند نه ارګینیک کمپاوند جوړ کړو نو چې ارګینیک کمپاوند یې جوړ کړو نو اوس خو دغه ډیفینیشن کې لږ فالټ راغی که دا ډیفینیشن موږ کوو په دې کې به لږ مسټیک راځي ځکه چې د ان ارګینیک کمپاوند نه ارګینیک کمپاوند جوړ شوی دی په دې ډیفینیشن کې وایي چې اونلی ارګینیک کمپاوند انسایډ د لیوینګ باډي آر پریپیرډ فرام د لیوینګ باډي اوس ماډرن ډیفینیشن ته راځو چې ماډرن ډیفینیشن به موږ څنګه کوو د ارګینیک کمپاوند یا ارګینیک کیمستري د دې ډیفینیشن به څنګه کوو کمپاوند اف کاربن ته موږ ارګینیک کمپاوند وایو سمپل ما تاسو ته دا خبره وکړه چې په ارګینیک کیمستري کې په ارګینیک کمپاوند کې کاربن از ا بیک بون خو که فرض کا موږ سوچ وکړو موږ دا چې ویل کمپاوند اف کاربن نو چې کمپاوند اف کاربن شو سو اټ از کالډ ارګینیک کیمستري سهاره پورې دا خبره ټیک ده خو داسې دغه بیا هم شته چې زموږ سره دا ډیفینیشن بیا هم لږ پساو کېږي بیا به تاسو هلته پساویږئ که فرض که څوک د باندې داسې کوېسچن وکړي چې تاسو وایي چې کمپاوند اف کاربن نو چې کمپاوند اف کاربن سو اټ از کالډ ارګینیک کیمستري اټ از کالډ ارګینیک کمپاوند
بټ کاربن مانو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ټرای اکساید، هایدروجن کاربن ټرای اکساید. یعنی دا زمونږ سره بیا ارګینیک کمپاوند دی؟ نو دیٹ از ناٹ ارګینیک کمپاوند، this is inorganic compound. دا زمونږ سره سره these are inorganic compound. دا زمونږ سره کم کمپاوند دي؟ دا زمونږ سره inorganic compound دي. او inorganic compound ولې دي؟ inorganic compound ځکه دي چې زه تاسو ته سیمپل په پښتو کې یو سیمپل اگزامپل درکوم. زمونږ سره دوه کسان دي، ایو زمونږ سره پولیس دی او دا بل هم پولیس دی، خو موږ ته صرف دا پته لګي چې دواړه وردیانې لګولي دا پولیس دي. لکه زه تاسو اوس یو خبره وکړم، یو زمونږ سره داسې وي چې هغه مکمل ټریننګ یې دغه کړی وي، هر څه یې کړی وي، نو هغه بیا د پولیسو وردي واغوندي، نو موږ ورته پولیس ویلی شو. بل دی یو کس هسې وردي اچولې وه، نو په دې هسې وردي اچولو باندې د انسان پولیس کېدی نه شي. دغه شان دا زمونږ سره کاربن شته، دا وردي اچولې ده، د چا وردي اچولې ده؟ ارګینیک کمپاوند وردي اچولې ده. نو خو دا زمونږ سره ارګینیک کمپاوند نه دي، نو دا زمونږ سره ان ارګینیک کمپاوند دی، ارګینیک کمپاوند نه دي. ما خو تاسو ته سیمپل خبره وکړه. دا زمونږ سره د دې چې کوم پراپرټیز دي، د دې پراپرټیز ما تاسو ویل چې دا ارګینیک کمپاوند په شان نه دي، نو د دې پراپرټیز به څنګه وي؟ پراپرټیز به داسې وي په ارګینیک کمپاوند کې زمونږ سره څه شی دی؟ کاربن مست دی. د کاربن سره سره هایدروجن هم ورسره دی. که هایدروجن ورسره نه وي خو کاربن ورسره مست دی. بیا په ارګینیک کمپاوند کې نایتروجن هم شته، اکسیجن پکې هم شته، سلفر پکې هم شته، دا کمپاوند پکې، دا الیمنٹ پکې هم شته. خو کاربن به پکې څه وي؟ په ارګینیک کمپاوند کې به مست وي، په دې کې هم کاربن شته. بل دویمه خبره داسې ده، دویم نمبر پوینټ پکې دا دی چې په دې کې به آیسومیریزم کېږي. په ارګینیک کمپاوند کې څه به کېږي؟ آیسومیریزم. یعنی آیسومیریزم فینامنا به پکې کېږي. په ان ارګینیک کمپاوند کې آیسومیریزم فینامنا داسې خاص نه کېږي. آیسومیریزم موږ څه ته وایو؟ آیسومیریزم داسې یو فینامنا چې په دې کې به زموږ سره دوه سټرکچر وي، ډیفرنٹ سټرکچر به وي، خو د هغې به چې کوم مالیکولر کوم فارموله ده، مالیکولر فارموله به یې سیم وي، خو سټرکچر به یې جدا وي. دې ته موږ آیسومیریزم. بل تھرډ نمبر پوینټ پکې څه شی دی؟ کیټینیشن. کیټینیشن موږ څه ته وایو؟ چې زموږ سره یو کاربن به بل کاربن ته اټیچ وي، بل کاربن به بل کاربن ته اټیچ وي، داسې یو لانګ چین به جوړ کړي، داسې یو چین به پکې وي. په دې کې دغه هم نشته. نو دا زموږ سره څه دي؟ دا پراپرټي. په دې پراپرټي باندې موږ دا وایو چې دا زموږ سره ان ارګینیک کمپاوند دی، ځکه د ارګینیک کمپاوند دا پراپرټیز دي، دا پراپرټیز په دې کې نشته، نو ځکه دا موږ وایو چې دا ان ارګینیک کمپاوند دی. نو د دې ډیفینیشن به بیا صحیح ډیفینیشن به بیا څنګه کوو؟ The study of hydrocarbons. Hydrocarbon means those compounds in which contain only hydrogen and carbon. هغه کمپاوند چې کم کمپاوند کې صرف او صرف هایدروجن او کاربن وي، هغه کمپاوند ته به موږ هایدروکاربن وایو. And their derivatives is called organic chemistry. چې کله زمونږ سره څه وي؟ هایدروکاربن وي او د هایدروکاربن ډیرایویټیوز وي، هغه به ورته موږ ارګینیک کیمستري وایو. هایدروکاربن مینز فار ایگزامپل ما تاسو ته ویل چې زموږ سره فار ایگزامپل CH4 شو، C2H6 شو، C3H8 شو، داسې کمپاوند شو، دا زموږ سره ټول هایدروکاربن دي، یعنی هایدروجن او د کاربن نه جوړي دي، ته به موږ هایدروکاربن وایو. ان دیر ډیرایویټیوز. اوس په دې ځای کې زموږ سره دا ډیرایویټیو ورډ راغلی دی، موږ خو هایدروکاربن وپېژندو، خو دا ډیرایویټیو مقصد څه شی دی؟ اوس زموږ سره دا زموږ سره سره CH4 مالیکیول دی. CH4 مالیکیول، دې مالیکیول ته موږ څه وایو؟ دې مالیکیول ته موږ میتین وایو. څه ورته وایو؟ میتین. یعنی دا مالیکیول زموږ سره میتین مالیکیول دی. اوس زموږ سره بل یو کمپاوند دی چې په هغه کې هایدروجن نشته، بیا هم زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی، کاربن پکې دی خو هایدروجن پکې نشته. لکه فار ایگزامپل زموږ سره څه دی؟ فار ایگزامپل زموږ سره دی کلورین، دلته مته کلورین اټیچ دی، دلته مته کلورین او دلته مته کلورین اټیچ دی. نو دې ته موږ څه وایو؟ ټیټرا کلورو میثین ورته وایو. ټیټرا موږ څه ته وایو؟ 4 ته وایو، کلورو میثین ورته وایو، ټیټرا کلورو میثین. که موږ سوچ وکړو نو دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند
څنګه دی ارګینیک کمپاوند ځکه دی ما تاسو ته دا خبره وکړه چې موږ به په ارګینیک کیمستري کې د سټډي اف هایدروکاربن ان دیئر ډیرایویټیوز وایو نو زموږ سره چې کم دا میتین دی د دې میتین نه دا کمپاوند ډیرایو شو یعنی دا د دې نه ډیرایو شي دا 4 هایدروجن ته لري شو 4 کلورین وسه اټیچ نو چې 4 کلورین وسه اټیچ شو دا کمپاوند زموږ سره وس د دې نوم سره ټیټرا کلورو میتین دا زموږ سره کمپاوند دی او دا کمپاوند زموږ سره څه شي د هایدروکاربن ډیرایویټیوز